پلیتان سړي د دې په مزاج کې پلیتي پرته ده، د دې په طبیعت کې پلیتي پرته ده، نو دک شان دی د دې چې کومې بیبیانې دي نو د هغې په طبیعت کې هم پلیتي. موږ پښتانه وایو پرښتې ګرځي جوړ په جوړ باندې ګوري، نو په پلیت طبیعت والا هغه ته پلیت طبیعت والا ښځه میلاویږي او پلیت طبیعت والا ښځې ته پلیت طبیعت والا سړی میلاویږي. یعنې دا دواړه د یو بل مناسب دي، یو بل د دوی میلان کېږي، یو بل د دوی شوق پیدا کېږي. اشاره پکې دی ته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي چې زه داسې نه کوم چې څنګه ته پاکې په ټول کائنات کې مې ته د ټولو نه پاک پیدا کړې، نو دکه شان په بیبیانو کې مې د ټولو نه پاکې ستا بیبیانې پیدا کړي. د پیغمبر بیبي دا فاسق کافره کېدلی شي، د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام بیبیانې دا دواړه کافرې وي، خو دا بدکارې نه وي. د دې وجې نه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې ما بغت امرأة نبي قط، چې د یو پیغمبر بیبي چېرته بدکاره نه ده تېره شوې، ځکه د پیغمبر تربیت الله تعالی براه راست کي، او چې کله د هغه تربیت براه راست الله تعالی کوي نو د هغه په لمن باندې بیا دا هم نه پرېږدي، ځکه چې د دې نه خلکو نفرت پیدا کېږي د دغې پلیت کار نه. نو چې نفرت پیدا کېږي د بیبي د وجې بیا د پیغمبر نه هم نفرت پیدا کېږي. د دې وجې نه الله تعالی د پیغمبر بیبیانې پاکې پیدا کړي. دا کو کافره کېدلی شي د پیغمبر بیبي، خو بدکاره نشي کېدلی. د دې وجې نه نبي علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې پلیتان سړي دا د پلیتانو ښځو دپاره، پلیتانې ښځې دا د پلیتانو سړو دپاره، پاک دامن سړي یعنې پاکان سړي دا د پاکانو ښځو دپاره. نو څنګه چې ته پاکې نو ستا بیبیانې هم پاکي. په ټول کائنات کې مې ته پاک پیدا کړی، نو په کائنات په بیبیانو کې مې د ټولو نه پاکې چې کوم دی ستا بیبیانې، او بیا به کومې بیبي چې تهمت لګېدلی دی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها دا خو په ټولو کې چې کوم دی افضله ده.